زما سوال دا دی د قیامت چې کومې وړې وړې نښې وي هغه خو ټولې تقریبا ظاهري شوي دي. زما سوال دا دی چې آیا امام مهدي هم پیدا شوی دی که نه دی پیدا شوی؟ امام مهدي هم د قیامت ته علاماتونه یو لویه علامه ده چې د کوم چا تذکره هغه احادیثو مبارکو کې راغلې ده. هغه خپل څه علامات دي که هغه علامات په یو انسان کې وي نو هغه به امام مهدي دا به قیامت ته نږدې راځي. خو فی الحال بعضې خلک هغه دا وایي چې یاره د شام په علاقه کې یو کس پیدا شوی او تمامې نښې هغه کې هغه امام مهدي د هغه تقریبا تمامې نښې په هغه کې موجود دي او خلک ورسره بیعتونه کوي. نور الله عالم دی چې امام مهدي هغه پیدا شوی دی که نه دی پیدا شوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا وایي زما سوال دا دی چې اسماعیل علیه السلام رسول او نبی دی، د هغه د امت باره کې موږ ته معلومات راکړئ چې د هغه امت څوک و. دویم سوال دا دی چې ابن ماجه باب نمبر 150 عنوان باب ما جاء فيما اذا اخر الصلاه عن وقتها، په دې کې دریم نمبر حدیث مبارکه دی نه کم وخت مراد دی. ځکه که چېرته موږ د خپل وخت نه مخکې وکړی شي نو هغه نه ادا کېږي، وروسته وشي نو دې ته قضا وایي. تفصیلي جواب هغه پکار دی ام فاضل استاد بڑخیله. اولنې خبره هغه ده چې اسماعیل علیه السلام مبارک بارک الله جل شانو فرمایي چې اسماعیل علیه السلام کان رسول النبی دا الله جل شانو رسول مو او دا الله جل شانو نبی هم دا الله جل شانو را لېږلی یو قوم ته. دې قوم باره کې مختلفې تذکرې هغه خلک کوي. بعضې وایي چې د اسماعیل علیه السلام کوم اولاد او هغه د هغه تابعدار و هغه د اسماعیل علیه السلام امت و. او بعضې وایي چې کوم د بني جرهم خلک وو، یعنې اسماعیل علیه السلام چې ابراهیم علیه السلام کوم ځای کې پرېښی و او هلته یو قبیلې والا راغلي و هغه آباد شوي نو هغه وایي د اسماعیل علیه السلام امت دی. خو صحیح خبر دا دی چې کوم پیروکار دی د اسماعیل علیه السلام بس هغه خلک هغه د اسماعیل علیه السلام امت دی. دویم چې تاسو کوم سوال کړی باب ما جاء فيما اذا اخر الصلاه عن وقتها، دې کې دریم نمبر حدیث مبارک نو حدیث په کار دی تاسو ذکر کړی وی نو موږ په مطلب باندې بیا پوه شو تاسو سره هم شیر کړو. پته نه لګي تاسو کوم حدیث یاد تاسو چې باب نمبر 150 ابن ماجه کې خو زما په خیال چې ابواب بندي د هغې نمبر خو ماته نه دي یادي او احادیث مبارکه د هغې نمبر شته نو تاسو احادیث مبارک هغه تاسو ذکر کړو د هغې نه پس به انشاءالله تاسو له زه جواب درکړم.